سورة الاعراف 55 نمبر آیت. ادعوا ربکم، دعا وغواړئ د خپل رب نه. ادعوا دار دعا نه اخیستلی شوی دا ربی لفظ دی. مخکینی آیتونو کې د الله تعالی تفصیلي وحدانیت هغه ثابت شو. اوس د وحدانیت د ثابتولو نه بعد د هغې خلاصه ذکر کیږي چې د وحدانیت مقصد څه شی دی. تاسو د الله تعالی یووالی ومانو. اوس د هغې نه بعد یې ثمره سره ووتله، نو ثمره او حاصل او نتیجه یې دا شوله چې د الله تعالی نه بغیر به د بل چا نه سوال نه کوئ، بندګي به نه کوئ. کم ضروریات چې ستاسو دي د الله تعالی نه بغیر به د بل چا نه غواړئ. دعا چې کوم ده نه په عربۍ ژبه کې په دوه معنو سره مشهوره ده. یو دا چې خپل حاجتونه او ضرورتونه د الله تعالی نه وغواړئ، د بل چا نه مه غواړئ. دویمه معنا چې دا دعا په معنا د ذکر او د یادولو سره هم راځي. نو په معنا د یادولو سره او په معنا د ذکر سره شي بیا به معنا دا شي چې ادعوا ربکم، تاسو یادوي الله تعالی، تاسو یاد کی خپل رب تضرعا په عجزۍ سره او خفیا په پټه سره. دواړه معنی چې کوم دین مفسرین نقل کړي دي او معارف القرآن په دې معنی تفسیری باس کړي دي. ابن کثیر هم په دې معنی باس کړي. که اولنۍ معنا واخیستل شي نو دا به مسائل له دعا شي. بیا به داسې شي چې کله تاسو د خپل رب نه دعا وغواړئ، دعا د خپل رب نه غواړئ، او چې کله یې غواړئ نو په دې کې انتهایي عاجزۍ نه کار اخلئ او په پټه باندې کوئ. دا به معنا شي. نو دعا د خپل رب نه کول، په عاجزۍ باندې کول، په پټه باندې کول، دا دعا ارکان دي، دعا بنیادی اصول. دا مسله شرعي ده او ثابته مسله ده چې دعا کول د خپل رب نه یوه په دعا کې عاجزي بنیادی څیز دی، دعا او دریم په پټه باندې کول زیات اولا او بهتر دی. صرف دومره خبره ده چې په ځینې خاص موقعو کې چې کوم د ضرورت موقع او د ځینې خاصو حالاتو کې د مجبورۍ په حالاتو کې چې کله غونډ جماعت دعا غواړي او د غونډ جماعت یو ضرورت پیښ شوی، نو په دې ټیم کې یو کس په زوره باندې دعا غوښتل او په مناسب आवाज باندې اوچت आवाज باندې نه او نور لپاره امین ویل جایز دي. خدا مستقیل عادت جوړول او د هر مانځنه بعد کول دغه شانت کې نو معارف القرآن ذکر کړی دی چې دا ټیک عمل نه دی، سی عمل نه دی. لکه په ځینې موقع کې دعا په زور باندې کول او باغې باندې امین ویل دا ثابت دي. د موسی علیه السلام دعا قرآن نقل کړی ده، د ابراهیم علیه السلام دعا قرآن نقل کړی ده. قنوت نازله د نبی علیه السلام هم دغه شانت کې وجه باغې باندې امین ویل کېده په زور باندې او دا دعا په زور باندې و. په خاصو موقعو کې خاص دعاګانې په جماعت سره کول دا ټیک خبره ده، دا ثابت. مستقیل دا عادت جوړول او دا پیشه جوړول دا ټیک خبره نه ده او دا دعا د اصول سره سمون نه. دعا په پټه باندې کول دا ډېر بهتر، زیات بهتر او زیات اولاد په نسبت د زور باندې. د خاص موقعو نه علاوه هغه موږ وړاندې ویل. ځکه یو دا د احکام القرآن کې ابو بکر الجساس رحمه الله لیکلی دي چې په زور باندې دعا کول دا هم جایز دي، په پټه باندې هم، خو په پټه باندې دا زیات اولاري د زور نه. د دغې نه علاوه قرآن د پیغمبرانو دعاګانې نقل کړي دي. نو د زکریا علیه السلام دعای نقل کړي ده، نو هغه کې هم وایي دعا ان خفیه لفظ سره استعمال شوی دی چې دعای په پټه باندې غوښتل. لہذا پټه دعا غوښتل زیات قبلیږي. خو که دا په معنا د ذکر سره شي، دعا سره تعلق نشي، دعا تفسیر تاسو ته ما ووایو. د دعا چې کوم اصول دي، کوم د شریعت ذکر کړي دي، نو هغه د ارکان دي، ځینې آداب د احادیثو نه هم معلومیږي. هغه دا چې مخ په قبله باندې کېناستل، لاسونه چې کوم دي دا دواړه اوچتول او دومره مقدار باندې اوچتول دا لاسونه دا ګوتې به دې سره داسې ولګي، داسې په دې انداز باندې، او په دې کې دا لاسونه چې داسې ونه لګي نو دا بهتره خبره ده، بلکې دا ځکه نه به ولګي دا به نه لګي. دا د سینې برابر نیول. او چې کله ډېر سخت ضرورت، خطرناک حالات، یو وبا ګړی، یو طوفان، یو بدترین حالات، په هغې کې لاسونه اوچتول د سینې نه پورته اوچتول دا هم جایز دي چې مکمل داسې اوچت کړي چې سر سره داسې برابر کړي. لکه د بدر په واقعه کې نبی علیه السلام لاسونه دومره اوچت کړل چې د خرګونه ښکارېدل او صادر کښته را پرېوت.
د دې نه معلومیږي دا چې په سخت په حالاتو کې دومره هم چتولې شي عام معمول مطابق به د سنې برابر وچته د دعا په نمخ کې چې کم دینو درود شریف ویل الحمد ویل دا حدیثو کې ثابت دي چې کوم دعا نمخ کې الحمدلله درود ونه ویل شي دا نه قبلېږي دا بس اسمانونو زمکه منځ کې معلق پاتې کیږي دا شان په دعا په اخر کې هم درود شریف ویل دا حدیثو کې ثابت اخر کې لاسونه په مخ باندې راخودل دا حدیثو کې سنت اگر چې د دعاګانو خلاف ډیر زیات بکواسات روان دي ځنې خلک یې بیخي نه مانی ځنې خلک وایي لاس اوچتول پکې نشته دی او داسې ډیر زیات بحث ته ډیر قصې شته دی ډیر افراط او تفریط پکې روان دي خو دغه دعا غونډه حاصل او خلاصه شو دویمه معنا دا ده چې دعا په معنا د اذکرو سره شي مخکې موږ ویل د دعا په معنا د یادولو سره هم راځي دا غي ډیر روایت او ډیر دلایل پاګې باندې شته دي نو بیا به آیات تعلق سره شي ذکر سره بشي بیا برس شي چې ادعوا ربکم تاسو یادوي خپل رب تضرعا پاجزي سره او خو بیا په پټه باندې نو ذکر دا بر ذکر د پاره بحث او مسائل چې خپل رب تاسو کله یادوي نو پاجزي سره یادوي معقولي انداز باندې ما یادوي چې ځان د سګړ غټ کوي تکبر کوي او د غرور او تکبر سره تسبیح اړه وي خبر هم نه چې سوای او څوک یادوي دا پته نه لګي خپل پالتو کې سیم بګي کوي خوشي خوشي الفاظ هم استعمالوي تسبیح ماړوي در اذکار او آداب اصول نشو بلکې د دې سره مناسب دار انتهایی عاجزي او په پټه باندې بزور باندې ذکر نه پټه ذکر زیات اولا او بهتر دی په دې ذکر کې دار شریعت آغاز دي مسله یو خبره به کې پاتې شوله هغه دا چې کم د نفسونو تزکیه کم ماهرین چي او د تزکیه د لپاره چې کم علما دي چې کم د خلکو د باطن اصلاح کوي چې باطن پاک شي او د الله تعالی سره بکرک رابطه کې جوړ شي د ګناونو هغه اثرات چې کم بزره به ازره باندې دغه ختمور د لپاره خپل طریقې دي په دې طریقو کې یو طریقه د چشتیه په نوم باندې هم یو طریقه ده هغه د ذکر چې د ذکر په زور باندې خدا برای علاج چې د انسان غفلت ختم شي او د الله تعالی د یادولو سره د عادت شو عادت صحیح شي اصلاح وشي هغه هم د سنوي چې کنه په زور باندې ذکر چې موږ دې تخایو د اصلاح لپاره د تزکیه النفس لپاره کني دا سنت یا بهتر دي څه غوي نه وي د علاج په تور باندې غوي شي هغه دا وایي چې کله د انسان اصلاح وشي د نفس تزکیه وشي الله تعالی سره رابطه جوړ شي د ګناونو اثرات ختم شي دغه نه بعد ذکر د په پټه باندې کوي دغه چشتیه طریقه د دې آیات خلاف نشو هغه اصول تاسو ته موي نو خپل رب یادول په پټه باندې او پاجزي باندې انه یقینا الله تعالی لا يحب المعتدين محبت نه کوي زیاتی کوونکو سره اعتداء چې کوم د حد نه زیاتی ته نو په دعاګانو کې پاسکارو کې د حد نه زیاتی دا ناجایز دي د حد نه زیاتی څنګه کیږي حد نه زیاتی د هم دی چې په دعا کې چې سړی د الفاظ استعمالي چې الفاظ باندې تلفظ ګراني مثال په تور باندې د خپل ضرورت چې په شاعرۍ کې وي هغه د فارق قافیه سازي کړي دی په شاعرانه انداز کې وي ترنم سره کوي نو جدي کله ترنم کوي قافیه جوړي او شعر دی جوړي نو هغه کې عاجزي او هغه کې پټه باندې ویل او الله تعالی توجه په کې دراسي نو دا مشکل شو او دا اعتداء شو دویم اعتداء په دعا کې د سر راځي چې سړی د سوال کوي جګړه سره مناسب نه لکه دی وایي چې الله پاک د انبیاء درجه را لراک د انبیاء سمیو زیک او د انبیاء غونډه کې مقام را لراک د نور پالتو شرایط په خپل دعاګانو کې لګي مندا اوس په دعاګانو کې اعتداء او زیاتش دا هم ناجایز دا هم اعتداء د جسړې په زور باندې دعاګانې غواړي لکه بزینو ځایونو کې د سې چې د چا مونږ نه بعد خلک لازمی دعا غواړي خامخه پرې دینه پای ګډر کسان د چې په جمع منځ باندې ولاړی مسبوقین زن رکعاتونه دي تلی خدایي خیال پکې څوک نه ساتي خپل کار جاری ساتي اب زور باندې نو دغه په جهر باندې د خاص موقعونه علاوه د هم اعتداء ده د درې طریقو باندې په دې کې اعتداء زیاتې راتلی شي الله تعالی و انه لا يحب المعتدين یقین الله تعالی محبت نه کوي زیاتی کوونکو سره او دا مسله یقیني ده چې د هر نیک عمل نه وروسته دعاګانې چې انسان کوي نو قبلي خو دغه باندې دا بزن لازم ګرځول مستقیل او د هغه د شرایط خیال نه ساتل دا بزیاتی کې راځي ولا تفسدوا في الارض تاسورانه مکوې پزماک بعد اصلاحها ورسته د اصلاح د زمکینه اوله مسله دا د فساد څه شي د فساد مکوې د فساد څه شي
او دویم وروسته د اصلاح د هغې نه د اصلاح څه معنی ده د فساد او د اصلاح په منځ کې څه فرق دی دا مضمون نو فساد باندې مخکې موږ بحث کړی دی سورة بقره کې دې بحث تر شوی دی چې وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون هلته کې دې موضوع تر شوی دی او زه به زه باندې بحث شوی دا غیر ټولو حاصل خلاصه به یو ځل بېرته لنډ ووایو هغه دا دی چې فساد دوه معنی دي دوه قسمونه دي فساد خپله معنی ده ورانه قسمونه یې دوه دي قسمونه به دوه په دې طریقه باندې دي انسان چې الله تعالی پر دنیا باندې پیدا کړی دی نو یو د انسان ضرورت دي یو د انسان مقصد دی د ژوند نو اوس د ضرورت د انسان چې کوم دي هغه دا دي چې د کپڑے پکار دي کور پکار دی خوراک پکار دی د ژوند وسایل ولا پکار دي سہولیات ولا پکار دي دای ضرورت دی خو د ژوند مقصد نه دی دای ضرورت دی نه بغیر کار نه کیږي مقصد دا دی چې د الله تعالی رضا حاصله کی الله تعالی اطاعت وکړي د الله رضا حاصله کی هغه رضا د حاصلولو نه بعد بر د دعاګانې قبليږي الله تعالی بر د سوال قبلي دنه به خوشاله جنت په ور کې جهنم نه به بریش دا انسان د ژوند مقصد شو نو وس د اولنې چې کوم دینو ضرورت دا په مادیاتو کې راځي په اسبابو کې راځي او دا دویم چې کوم مقصد دی دا په معنویاتو کې راځي نو داسې سړی چې هغه د انسان ضرورتو ته نقصان رسي یعنی په انسان کور دی سہولیات دی مال دولت دی او ډیر لګي هغه کې ورلغلا کوي هغه ته غصب کوي خرابایي نقصان ولا مسالې دانجی ولا پیدا کوي د مال ته زایش نو دا چې کوم دی نو ظاهري فساد او دا هغه فساد چې کوم د انسان د ضرورتو سره تعلق لري د مقصد سره تعلق نه لري دویم قسم چې کوم دی فساد دا د انسان د اهداف او د مقاصد سره تعلق لري هغه دا د انسان روح چې کوم دی د انسان روحاني ضرورت مقصد هغه پوره کیږي په دین سره چې کله انسان په دین باندې عمل کوي دا انسان روحاني ضرورت دی او د انسان د ژوند مقصد انسان چې کله په دین باندې عمل کوي نو د الله تعالی عذابونه به ناراضي دعاګانې به قبليږي جهنم نه به بچ شي جنت ته به الله داخل کړي اوس د انسان را پیدا شي چې په دغه دین کې د رکاوټ جوړيږي او دغه دین نقصان دغه دین ته نقصان رسوي چې کوم دین د انسان د ژوند مقصد دی په دغه معنی د الله تعالی سره خپل تعلق جوړولای شو جهنم نه بزان بچ کولای شو جنت ته داخلي درې شو هغه دین د پاره د مصیبتونو رکاوټونه جوړي نو دغه د فساد دویم قسم شو د ځین کې د دوه فسادونو نه پېښوي ده چې ولا تفسدوا فی الارض تاسو ورانه مکوي پزمک یعنی د دین او د دنیا د دوه د پاره رکاوټونه ما پیدا کوي بعد اصلاحها ورسته د اصلاح د هغینا دا معنا معرفت القرآن ذکر کړل هم بدی زګن بعد اصلاحها ورسته د اصلاح د ځمکینه اصلاح هم دغه دوه قسمونه دي څنګه فساد دوه طریقې دي د اصلاح هم دوه طریقې دي یو اصلاح د ځمکې ده الله تعالی د ځمکې اصلاح بلې طریقه باندې کړی ده چې بده کې ټول هغه شیونه موجود دي چې د انسان د ضرورت سره تعلق لري لکه بزمن کې وبشتا در انسان ضرورت ته بزمن کې دنه بوټي فصلونه کېږي در انسان ضرورت ته الله تعالی به پیدا کړی دي او بزمن کې صلاحیت پیدا کړی دی چې دا بوټي کولای شي فصلونه راځرغونولای شي پدې کې د ژوند هغه ضرورت چې د معدنیاتو سره تعلق لري هغه پکې شته دي دا سامانونه زما کې موجود یو انسان را لګي ردی او دغه نقصان کوي یعنی فصلونه خرابوي ونی خرابوي کورونه نور وسایل خرابوي نو دا الله تعالی اصلاح کړل او دورانه جوړ دویمه اصلاح د زمکه چې کوم دان هغه په دین سره کیږي کوم چې دغه لپاره الله تعالی پیغمبران را لګلي دي د انسان په ذهن کې د انسان په فکر کې د صلاحیتونه پیدا کړی دي چې هغه سره په خپل باندې غواړي د الله تعالی اطاعت وکړي لکه قران دا هغه ذکر کړی دی چې فالهمها فجورها وتقواها الله تعالی په نفسونو کې د پرهیزګاری ماده هم پیدا کړل او د جرایم ماده به هم پیدا کړل نو دغه یو اصلاح شو د نفس او د ځمکې دویم دغه اصلاح د پاره پیغمبران را لګري دي پیغمبران خلکو د لارې خودري دي چې په دې باندې ځای او د دې نه ځان ساتي کدا سونه فرمانه د الله تعالی کول دغه په وجه باندې با عذابونه راځي په دنیا کې او دغه شان د قبر کې عذابي آخرت کې عذابي کدا سو د الله تعالی په دین باندې عمل کاو نو بیا به دغه نورسته به تاسو دنیا اصلاح به هم دنیوي ژوند به هم برابرۍ د سہولیات او د عذابونو محفوظ وي او آخرت به هم خي نو دغه معنوي اصلاح شو الله تعالی رزمه کې معنوي او ظاهري دوه اصلاح کړی ده زما کې د ژوند ضرورت هم موجود دي
او بزما کې د دینی اصلاح هم د پیغمبرانو په ذریعہ باندې الله تعالی کړی دا کتابونه نازل کړی دي احادیث مبارکه محفوظ پراته دي نو اوس د دین ورسته دغه دنیاوی ظاهری وسایل خرابول یا دغه دین نقصان کول چې کوم دین الله تعالی را لګل دا د اصلاح نه ورسته نقصان شي فساد شي نو بدغه اصلاح نه ورسته تاسو ورانه ما جوړوي چې بده کې کوم قسم ورانه تاسو کاو نو هغه حرام او ناجیز وي وادعوه رب لید الله تعالی دعا غوړ د الله تعالی نه خوفا فير سرا وطمعا ابتا مسرا دا دعا نور آداب تاسو چې کړه د الله تعالی نه دعا کوي یا نور عبادت پکې هم شامل دي نو دوه خبرې بزان سره لازمي وساته چې یو انتهایی یره چې الله به قبول کوي قبول به نه کوي او که الله قبول نه کوي زما به سهلي دویم تما چې الله تعالی غفور رحیم دی د ډیرو خلکو سوالات قبلای دعاګانې قبلای سخی ذات زما سوال به هم قبول د دینه یو هغه مسله دا معلومه شوله چې کله ته دیندار او نیک عمل جوړېدل غواړي نو امد الله نه یریږي هم د الله تعالی عذابونه د الله تعالی هغه حالات چې کوم قبر کې انسان باندې راولي په جهنم کې راځي په دنیا کې د عذابونو په شکل کې راځي هغه به مخ تکي هغه به اور ذهن نو باسي نه دې تذکر به ایام الله او قرآن هم نه ذکر کړي دي کله چې دا ذهن ته و باسي بیا نقصان دا شي سره ډاډش او چې کله ډاډش د ګناہوں نه شرم نه کیږي د ظلمونو نه به شرم نه کیږي دا الله تعالی یې بر ذهن نو باسي نه دویم تمه به هم ساتي چې کله تمه د خدمت ولا جواز یې را پاتش ولا نو انسان مایوس شي او مایوسی ځان له ګناه ده به د نیکو اعمالو صلاحیت د انسان نه ختم شي نو یره او تمه دا د ایمان باریک وزاري دي کله چې ایمان کې یره هم موجوده و تمه هم موجوده و دا کلک مؤمن دی دا به صحیح کارونه کوي دا به ټیک خپل منزل ته رسیږي او چې کله د دې یو وزر مات مثال په تور یره موجوده راغو تمه نشته مایوس شو نو دې خراب شو د لاس اوسنه عمل نه کیږي دغه شاند کې معطل گمراه پاتش او قدمه نه تم غالب شو یره دې ختم شو نو بیا ورته چې د ګناهونو نه به شرم نه کیږي نه عمل به کوي خو د ګناهونو نه به شرم نه کیږي نو دا دغه چې کوم د بل خطرناک صورت دی نو د ایمان د لپاره وزر چې کوم دی باریک وزري معنوي وزري هغه دوی دی یاره د یو تمه ده یره تمه چې دوانه مې رايوځي شي دا غي نه ایمان جوړيږي او چې کوم د دې نه یو شي ختم شو ایمان زوال طرف ته خطرناک حادثه ته روان شي او یو ځکه بده د ایمان نه وزګار شي ان رحمت الله قریب من المحسنین یقینا رحمت الله تعالی نږدې دی نیکانو خلق دې جمله کې الله تعالی دې خبره ته اشاره وکړه چې یره او تمه مدوانه سات خدا تمه مد یرینا لګ زیات سات تمه مد یرینا لګ زیات سات بده وجه باندې چې ګورې تاسو کوم تر روایت ګورئ او تیر تاریخ ګورئ الله تعالی د سخی ذات دی چې د هر چا دعا قبول کوي کله کله د شیطان دعا قبول کوي د کافر دعا قبول کوي دای سخاوت ته دای شان دی خدا الله تعالی نظام او عادت د سیدي چې د نیکانو خلکو سوال قبلای خامخه قبلای د نور د ام قبلای خو کله کله او د نیکانو د قبلای خامخه نو بده وجه باندې الله تعالی وایي چې رحمت د الله تعالی قریب من المحسنین دا نه نږدې د نیکانو خلکو ته نیک څه ته وایي هغه چې په شریعت باندې عمل کوي نیک سړی هغه د شریعت باندې عمل کوي او د شریعت د مخالفت نه ځان ساتي نو اوس دا خبره ثابت شوه چې تاسو کله دعا غواړئ او په شریعت باندې معاملې غالب ادا د قبليږي با لا زیاده غالب ادا د قبليږي با البته امکان شته چې کله کله قبول هم نشي د ګناہوں په وجه باندې او د ځنې ناجایز په وجه باندې کوم چې حدیث مبارک دی نبی عليه السلام فرمایي چې ډېرې پیری به سړی راغلی حج لا د لوري نه به سفر کړی ګرد غبار به بغرد غبار کې بخړ پټ شوی لاسونه به وګد کړي ډېر ناشنا دعاګانې بغواړي خو الله تعالی به یو سوال هم نه قبلای ځکه چې خړلې به حرامي کپړې به حرامي نو بکای په استجاب دعواته دعاګانې به د کوم ځکه نه قبليږي چې کله دا شرایط به موجود نه وي دا کله کوي حاصل دا شو چې دعاګانې او عبادتو کې بیر او تامه دوانه ساتي خو چې کله نیک اعمال برابرو نو غالب دا چې دعاګانې به قبليږي اعمال به قبليږي تاسو خپل اهداف ته الله تعالی رسوي